سنت صحابي دی. یو ورځ خپل خور لراغه حضرت حفصه رضی الله عنها وی بیګم خوب ډیر ناشنا لیدلې دی. ناشنا خوب لیدلې دی. وی څنګه خوب لیدلې دی؟ وی خوب می داسې لیدلې دی چې بیګا خوب یې نه ما او دو فرشتي په ما پسې لګېدلې دي او یو غټه کنده د ولاندې په دې کې جهنم دی اور پکې بلیږي او ما وته وراچي او دې فرشتو نیولې ما او ما د جهنم ته وراچي او زه چې کله د جهنم د غاړې لراشم د کوی د غاړې له بس په تیز تیز باندې استغفر الله استغفر الله او د فرشتو نه ځان را خلاصوم. ګوره یو انسان کله چې د چا سورانه راشي دا جرګې کوي کنه او دا جرګې ناکام کیږي. خو که چیرته یو سړی چیرته لاړو یوازې دا سړی چیرته گیر کو یوازې ورته چېره به زر در خپلې ټولې خبرې کومه او داسې وکړه زما دا خبره واوره زه ستا نه معافي غواړم او زما دا کار حل کا ټیک ټاک یې هغه ولمني. نو الله چې دا خالق کائنات دی څنګه نه مني د الله تعالی خو موږ ته وایي زه یې منمه. دا چې کله دا مشکلات کله د چا شروع شي کله انسان ځان بدلوي دا د شپې د الله سره خبرې پکار دي را پاسېدل پکار دي. حقیقت دا دی د شپې عبادتونه او د شپې را پاسېدل دا ډېر خوند انسان له ورکوي. بلکې هغه یو حدیث کې راځي عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما د حضرت عمر فاروق سے بچے دے د حضرت حفصه ام المؤمنین ورور دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوخه دے زکه د خزه ورور دے ډیر متبع سنت صحابي دے. یو ورځ خپل خور لراغه حضرت حفصه رضی الله عنها وی بیګم خوب ډیر ناشنا لیدلې دی. ناشنا خوب لیدلې دی. وی څنګه خوب لیدلې دی؟ وی خوب می داسې لیدلې دی چې بیګا خوب یې نه ما او دو فرشتي په ما پسې لګېدلې دي او یو غټه کنده د ولاندې په دې کې جهنم دی اور پکې بلیږي او ما ورته وراچي او دې فرشتو نیولې ما او ما د جهنم ته وراچي او زه چې کله د جهنم د غاړې لراشم د کوی د غاړې له بس په تیز تیز باندې استغفر الله استغفر الله او د فرشتو نه ځان را خلاصوم. ډېر سخت یېرېدلې مې د دې مطلب به صحیح داسې قسمه خوب مې لیدلی دی. نو حضرت حفصه ورته و چې نبی علیہ السلام ته ووایه که نه نبی علیہ السلام ته ووایه چې دې خوب څه تعبیر دی. نبی علیہ السلام په تعبیر پوهېدو نو هغه راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیګا مې داسې خوب لیدلی دی دې خوب څه مطلب دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره ښکلی معلم او دومره ښکلی مدرس دی ښکلی استاد دی چې که په چا کې به څه عیب و داسې به یې نه ویل چې په تا کې دا عیب دی. زمونږ د مولیانو په دې خولو کې دا اثر ولې نشته؟ د هغې وجه دا ده چې کله موږ داسې پوه شو چې یاره په دې سړي کې غلطي ده او د جمعې ورځ زه به ستا سره ګورم جمعې په ورځ به دا بړاس به زه وباسم او زه به دا خپل جذبات به زه سړومه یا مې د یوې پارټۍ سره ورانه ده یا مې د یو قوم سره ورانه ده یا مې د یو چا سره ورانه ده نو بس مال الله د پیغمبر میراث را کړی دی او دې ګوګشتو ته به زه کښېنم او بس بیا به زه د خلکو دا غوږونو به خلکو له خورم. نو خلک چا نه کوي اثر بیا عمل د څوک نه تیارېږي. نبي علیه الصلوۃ والسلام به داسې ښکلې مزیداره خبره وکړله چې سړی به ایسته بس پوه شو. رسول الله ورته څه وایي داسې نه وایي چې د دې مطلب دا دی وایي نعم العبد عبد الله لو کان یصلي باللیل. عبدالله ډېره ښه سړی ډېر ښه انسان یې فرمان که د شپې دا مونځ دې کولی او پوه شو چې ښه دا ما د شپې تهجد کول اوس مې پرېښي دي دا مطلب دی د دی د مرګه پورې مې بیا د شپې د عبادت نه دی پرېښی. دا دومره ښکلې طریقه ده مزیداره طریقه او دا د شپې عبادتونه چې تا کړو نور ښه انسان یې دا کوم اور چې تا لیدلی ده دا ستا لږ شانې کمی دی الله تا ته ښودلی دی هغه کمی دا دی چې د شپې عبادت دې شروع کړی دی مې پرېږده او دا کوه. عبدالله ابن عمر د شپې عبادت مې بیا نه دی پرېښودلی.